मोहम्मद अहमद समाना दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोहम्मद नामा दा प कायनात के अगर इंसान چې په کائناتو کې د ټولو نه زیات د هغې تعریف او صفت شوی دا احمد معنی ده که په معنی د اسم فاعل سره واخلو په کائناتو کې هغه ذات چې د ټولو نه زیاتې د الله رب ذوالجلال صفت بیان کړی د رب ذوالجلال حمد بیان کړی که ها که په معنی د اسم مفعول سره شي معنی دا ده هغه انسان چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د هغه تعریف شوی د هغه صفت شوی یقینا نبی علیه السلام په دواړو معنو سره محمد هم دی احمد هم دی په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات د الله رب ذوالجلال صفت بیانونکی هغه نبی علیه السلام دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو د پیدایش ومه ورځ عقیقه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان راجمع و د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه عبدالمطلب ودرېدو اعلان یې کوو ویل زما د دین وسي نامه به محمد وي زما د دین وسي نامه به احمد وي صلی الله علیه وسلم خاندان کې یو کس تپوس کوي تاسو داسې عجیبه نامه کېښودله تر اوسه پورې مونږ په خاندان کې نه دی اورېدلی تر اوسه پورې مونږ عربو کې نه دی اورېدلی او یقینا د هغه نومونه وو مولانا ادریس کاندهلوی نور الله مرقده سیرت مصطفی کې لیکي وای دین نمونه تر اوسه پورې په کائناتو کې د چا دپاره نوم کېدل خو لرې خبره ده تر اوسه پورې دې نومونو ته د چا ذهن هم نه دی تللی تر اوسه پورې دا نومونه د چا ذهن ته هم نه دي راغلي الله رب ذوالجلال ذهنونه بند کړي وو هغه دې نوم طرف ته نه دي تللي دا نومونه د چا ذهن ته نه دي راغلي وجه دا وه رب ذوالجلال خاتم النبیین چې رالیږو د هغې دپاره د نومونو انتخاب وکړو چې دغه نومونه د ده نه مخکې د چا نه یې ښودلی شوي ځکه د خاتم النبیین آخرین نبی په نوم کې اشتباه را نشي شک پکې را نشي دې وجې نه کائناتو کې ذهنونه بند ساتلي وو دغه نومونه د چا ذهن ته نه دي راغلي د چا ذهن دغه نوم ته نه دی رسېدلی عبدالمطلب نه تپوس کوي ورته یې ولې دغسې ناشنا نومونه ایږدئ تر اوسه پورې کائناتو کې مونږ نه دي اورېدلي عبدالمطلب صاحب جواب ورکوي ورته وایي وجه دا ده دو وجوهات سیرت نگارانو نقل کړي دي اول نمبر وجه ورته وایي دی چې کله پیدا شوی نه ما دغه وخت کې خوب کتو او سیرت نگاران صرف په طور د خوب دا نه ذکر کوي پس پوره سندونو سره دغه روایت نقل کوي ویل ما خوب کتو زما د املا نه یو زنځیر ووتلو تر اوسه پورې دا نوسی مې پیدا نه و دغه وخت کې خوب ګورم زما د املا نه یو زنځیر ووتلو د دې زنځیر یو سر په ځمکې کې دی بل سر اسمان کې دی یو سر مشرق ته لاړو بل مغرب ته لاړو بل شمال ته لاړو بل جنوب ته لاړو پوره کائناتو کې خور شولو لږ ساعت پس هغې نه ونه جوړه شوله هغه شنه شوله پاڼې ونیولې دنیا انسانیت په دې پسې راجمع شولو د هغې په سایه کې پټ شولو د پاڼو د لاندې پناه واخیستله ویل لږ ساعت پس ګورمه څه کسان را مخکې شولو دغه ونې د کټ کولو کوشش یې کوو د قریشو یو نوجوان راځي دغه خلکو لاسونه نیسي د دغه ونې حفاظت کوي ویل سهار ته معبرینو ته ورغلم ما ورته ویل دغسې ناشنا خوب مې کتلی دی هغوی د خوب تعبیر ما ته راکړو ما ته وایي ستا په نوسو کې یو نوسی به دې کېږي ستا به یو بچی کېږي هغه بچی ستا هغه نوسی ته دا به خاتم النبیین دی دا به د کائناتو د ټولو نه بهترین پیغمبر وي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض په نبوت کې ټول شریک دی په رسالت کې ټول شریک دی د یو نبي د نبوت نه انکار کفر دی لیکن انبیاو په خپل منځ کې تفاضل ثابت دی فضیلت ثابت دی ورته وایي ستا دغه نوسی دا به په کائناتو کې د ټولو انبیاو نه غوره نبي وي ستا دغه نوسی به دنیا والا مشرق مغرب والا شمال جنوب والا د هغې اطاعت به کوي د هغه تابعداري به کوي د هغه د راوړي شریعت باندې به ژوند تېروي په هغې به نجات ورته ملاویږي ستا دغه نوسی دا به هغه عظیم الشان انسان وي هغه عظیم نبي چې ځمکه اسمان والا به د هغې صفت او حمد بیانوي محترمه